أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. نئے درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورۃ بقرہ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 39 آیات نمبر 283 یو آیات ویلے کیږي چې دې سره به دا رکوع اختتام ته هم ورسي انشاءالله. دینه مخکې آیات کې الله جل جلاله د معاملات او د قرض متعلق چې دی نو احکامات جاری کړلو، نو پای کې دا یو خبره ذکر کړله چې کله تاسو معامله کوئ قرض باندې نو تاسو په آپس کې لیکل کوئ او دغه لیکل چې دی نو ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده، دا ستاسو لپاره ډیر زیات چې دی نو هغه ښه دی، انصاف ته هم نږدې دی او دغه شانتي چې نو شهادت گواهی چې نو د هغې له هم درست کوي او برابروي. نو بس الله جل جلاله دې آیت کې فرمایي و ان کنتم علی سفر، که چېرته تاسو په حالت د سفر کې او ستاسو داسې یو بل سره اخیستلو خرڅولو معامله راشي او اوس دغه سړی چې نو هلته د لیکلو عمومي طور باندې څه ترتیب اکثر ډیر کم وي، نو په دغه صورت کې تاسو د دغه کس نه ګاڼه چې نو اخیستلی شئ. ریحان چې ورته ویلی کېږي رهن، نو رهن معامله چې نو هغه جایز ده، تاسو په دغه وخت کې بیا ګاڼه چې نو هغه کولی شئ. اوس دې کې اوس آیا چې نو ګاڼه صرف په سفر کې کېږي او کنه په اقامت حضر کې هم کېدلی شي. ټول نوړمبی خدای ساتي ګاڼه څه ته ویلی کېږي، نو ګاڼه دې ته ویلی کېږي، رهن دې ته ویلی کېږي چې یو سړی د بل نه چې نو سودا واخلي. مثال په طور کې د چې نو غوا دې واخیستله، اوس د کله غوا واخیستله نو دی ورته وایي چې یاره ته مال دا پیسې کله راکړې، ما سره په دې په بدله کې تو څه شی امانت کېده، دې ته ویلی کېږي ګاڼه. یا وله قرض یې ورکړلی، د وله 1,00,000 روپۍ قرض ورکړی خو هغه یاره ما ته چې څه دا نه کېږي، تو ما سره د دې په بدل کې چې نو داسې یو شی کېده، که سبا تو بیا زما دا قرض نه راکړې چې زه ځان له دغه خرڅوم، زه د هغې نه خپل دغه قرض پوره کولی شم، دې ته ګاڼه ویلی کېږي. شریعت چې نو هغه دا جایز کړې ده. قرآن آیات کې وایي و ان کنتم علی سفرین، که چېرته تاسو په حالت د سفر کې، خو یاد ساتئ که سفر وي او که حضر اقامت وي، په دواړو صورتونو کې ګاڼه چې نو هغه جایز ده. سفر کې قرآن دی آیات او په حضر کې چې نو هغه په اقامت وطن کې د حدیث مبارکه صحیح بخاری روایت هم دی او مسلم وغیرہ حضرات دی هم ذکر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو شهم نومې چې نو هغه یهودي سره معامله د قشانتي کړې وه. نبی رسول الله وسلام چې نو وربشي د غوښتل غلې دپاره، نو هغې چې کله خپل خادم انس رضی الله تعالی عنه ولیکلو، نو د هغه ورته ویل چې زه خو به والا دا ورکم خو ماله به نو په ګاڼه کې به زما سره څوک دی. نبی علیه الصلاة وسلام چې نو هغه خپله زغره مبارک چې نو هغې ورسره ګاڼه کې کېښودله، بیا وله هغه غله ورکړله او د هغه چې نو د سره ګاڼه پرته وه، نو دا په حضر کې دا معامله شوې وه. بخاري روایت دی، ټوله اوږده قصه ده. نو په حضر کې هم ګاڼه کولی شي او په سفر کې هم. البته دا یاد ساتئ ګاڼې نه فایده اخیستل دا ناجایز او حرام دی. مرهونه کم شی چې په رهن کې کېښودلی شي د دې نه استفاده کول، دې نه فایده اخیستل دا ناجایز او حرام دی. لکه مثلا یو سړی بل له قرض ورکړو، د هغه سره په ګاڼه کې چې نو غوا کېښودله، بزۍ کېښودله، اوس د دغې نه د دې چې کم په استعمالوي دا ناجایز و. پخوا که تاسو خیال کړی زموږ په دې علاقو دا رواج و چې هغه چا نه قرض واخیستو نو به هغه به ورسره اکثر پټې ګاڼه کولو، یا اکثر هم د بینګونو مسلې قصې چې نو هغه ده کوي. نو اوس د هغه سره به چې کله پټې ګاڼه شو، نو د هغې وخته پورې به چې څو به د هغه پیسې نه وي ورکړی، تر دغې مودې پورې به د هغه دغه پټې کې کرونده دا کول او دا به دغه سړي ځان له اخیستله. بیا به ورته وروسته چې نو هغه چې کمې پیسې وي 1,00,000 روپۍ، 80,000 50,000، نو هم به پوره قرضه د هغه نه خپله واخیستله، کال 2 کاله 3 کاله چې څومره پورې به دغه قرض او د هغې پورې د دغې پټي نه مدن چې نو دا به یې هم اخیستلو، نو دا ناجایز ده.
ځکه بل ورځ مونږ ویلو کل قرض جر نفع فهو ربا. الله پیغمبر فرمایي هر هغه قرض چې هغه منفعت نفع چې دی نو راکاږي ځان ته نو دې ته سود ویلی کېږي. نو دا به هم سود و. قرض به دا خپل ټول پوره واخیستلو او بیا به چې نو د دغې نه اضافي د هغه پټۍ وغیره چې څومره هم ماشینري یا هر څه شي دا به ځان له استعمال کو. نو چې دغه به استعمال کو نو هغه به اضافي راتله نو دا ناجایز او حرام. نو معلومه دا شوه چې د مرهونې نه کم شی چې رهن کې کېښودلی شي دې نه منفعت اخیستل دا ناجایز او حرام دي. که چا داسې وکړل دی به باقاعده ګناهګار وي تر څو چې نه نو د هغه دغه حق واپس کړی نه نو دا ناجایز او حرام دي. بعضې کرت اکثر داسې هم کېږي که خیال مو کړی دا اکثر په دې پټو والا سره دا معاملې چې نو هغه داسې راځي او زیاتره دا مسلې اکثر په دې کلیو کې ډېرې څوک اکثر نو هغه د یو کس نه پټۍ اخلي هغه نور کوي دی اکثر د هغه له څه قرض مرض یا ورکوي بیا لاړ شي ما له پټۍ راکړه نو دی ورسره بیا دغه پټۍ په دا باندې کوي اجاره باندې کوي مزارات چې ورته ویلی کېږي په هغې ترتیب یې کوي دویمه حصه درېیمه حصه هغه ترتیب باندې صحیح خو دلته د هغه چې دله کله قرض ورکړي د دې قرض نه وروسته دی دا پټۍ ورکوي چې قرض یې نه یې ورکړی نو هغه دا پټۍ دله نه ورکوي. نو اوس اگر چې دغه دویمه معامله چې نو هغه خو صحیح ده یعنې په دویمه حصه په درېیمه حصه په دې باندې چې نو پټۍ کول دغه خو صحیح دي خو دلته چې د قرض په وجه دته دا پټۍ د بل باغوان نه راواخیستو دلی ورکو نو دا د دې قرض په وجه باندې داسې کوي د چې نه په کومې پورې ولا قرض نه ورکړی دلی دا داسې نه کوم نو هلته د هغه دغه منفعت چې نو هغه یې راښکودلو دا بیا هم ناجایز او حرام دی. که د دې نه ماسوی هسې شوي معاملات او بیا یو مسره قرض لیندین چې نو هغه وکړي نو دا جایز دی. نو بهرحال الله جل جلاله فرمایي بیا چې نو هغه که تاسو لم تجدو کاتبه لیکن کې نه مومئ فرحان مقبوضه نو ګاڼه څیز چې نو هغه دې ورکړی شي په قبضه کې یعنې بیا د یو شی سره ګاڼه کېږي فإن امن بعضکم بعضا فلیؤدي الذي اؤتمن امانته بیا هر کله چې نو هغه په امن کې شي اعتبار وکړي چې نو تاسو کې بعضې په بعض باندې نو په کار دی چې ادا کې هغه څه چې چا سره امانت ښودلی شوی امانته خپل امانت د سره چې کم امانت نی نه دی به بیا دغه امانت دغه سړي ته واپس ورکوي. دکې یو راهین وي یو مرتهین وي یو مرهونه وي او دې کار ته چې نو هغه رهن ویلی کېږي ګاڼه ورته ویلی کېږي معاملې ته. نو دی اوس دغه راهین چې نو هغه ښودین کې مرتهین چا سره د کېښودلی شي او رهن مرهونه یا مرهون به کم شی چې کېښودلو لکه ما سره مثال په طور کې دا کتاب چې نو هغه کېښودلو وسو د ورته د قرض ادا کړلو دا د دک سره دا کتاب امانت دی دی به نه دا ګوري نه به دې نه چې دی نو استفاده کوي هېڅ به هم نه کوي دا به صرف دی په طور د امانت چې دی نو ځان سره سالم چې دی نو ساتي دا د دغه سړی امانت دی بس دا د دې لپاره ورسره ښودلی شوی دی که سبا دی انکار وکړي قرض نه ادا کوي چې دی خپله استفاده د دې نه وکړي دی بیا دا کتاب چې دی نو هغه خرڅ کړي او خپله قرض چې دی نو هغه دې پوره کړي. نو اوس الله وایي که چېرته دی په امن کې شو د هغه نه یا دا چې په هغه باندې د اعتبار پیدا شولو یا دا چې د هغه د دا قرضه ورکړله نو فلیؤدي الذي نو بیا په کار ده چې ادا کې هغه کس اؤتمن امانته د سره چې کم امانت دغه رهن ښودلی شي دا دې ورکړي ولیتق الله ربه او ودې یریږي د الله نه چې هغه د رب دی یعنې په دغه رهن باندې دی چې نو اضافي شی وانلي د هغې نه استفاده چې نو هغه ونه کړي. ولا تکتموا الشهاده الله وایي ګواهي چې نو هغه مه پټوئ. اوس برابره خبره ده که دا ګواهي هر څنګه لکه څنګه پرون موږ د جمعې په ورځ باندې مې اوس چې نو کم داوټ دغه دی نو دا هم یو ګواهي ده رایې ده تا د مخامخ کسان ولاړ دي ستا ته نو هغه شریعت دا حکم کوي دې کې وګوره چې کم سړی چې نو هغه د دین دپاره لاول او بیا د دنیا په لحاظ باندې چې نو دا سړی څومره ښه دی که چېرته دا د دین باندې برابر او دنیا په باندې هم برابر د ټول نه زیات حقدار دغه کس دی. بیا دویم درېیم څلورم پنځم په دغه ترتیب باندې چې نو هغه وکړي نو ځکه الله وایي مطلقي ګواهي هر څنګه چې ستا سره ګواهي وه نو دغه کې ولا تکتموا الشهاده ګواهي چې دی نو هغه به نه پټوي. بعضې اکثر که خیال مو کړی ډېر خلک چې نو اکثر په دې ځای کې تقوا نه اکثر کاروالي خطا شي هغوی زه دا نه کوم. اوس هلته چې نو څومره لوی نقصان وشي مثال په طور کې زید امر بکر 3 کسان دي د خالد په وخت حق کې چې نو هغه ګواهي ورکړه هغه نه اهله ولو خود ګواهي ورکړه چې دا د شي اهل دی
هغه په حق کې ووټ استعمال کو رای استعمال کړل. اوس دې طرف ته چې نو هغه هم درې کسان چې نو هغه موجود دي او دې کې اهل سړی هم موجود دی او دغه یو نخه هم دی خو دی وای نه یاره دا خو زه دې شي له نور زم دا ګند دی دا غلط دی. نو د چې کله دا گواهی ورنکړه د وجې نه د دریو غلطو کسانو ته چې نو تقویت میلاو شو. اوس چې کله د دریو غلطو ته تقویت میلاو شو نو د دین ته چې نو هغه نقصان ورسولو. ولی کده دا کړو دغه به سره مقابل نه غلو د یې باندې به دغه غلط سره چې نو هغه نو فایش شي. نو دې وجه نه الله وی ولا تکتم الشهاده گواهی چې نو هغه بنه پټي د په هر صورت باندې و من یکتمها فانه آثم قلبه او څوک چې پټه کړي گواهی نو بهشک هغه خپل ځان چې نو هغه ګناګار کړو. والله بما تعملون علیم ویلا چې نو هغه خپواله هغه څه چې تاسو کوئ یعنی الله رب العزت په زړونو سره تعلق دی او زړه ته الله رب العزت باغی باندې خپواله چې وز دغه سری او انسان دې چې نو هغه د ظاهر مکلف دی د په خپل ظاهر باندې چې نو هغه دا کوي مخکې چې نو هغه د چا د باطن چې نو هغه نه البته ظاهر کې ومات استوي دغه جانبین چې نو هغه به کول شي په ټول صورتونو. نو ځکه الله وی معاملت نه هغه دغه جایز ده البته په دغه نه چې نو استفاده کول دا ناجایز دي. الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي. وَإِن كُنتُمْ أَوْ كَچَرِيَئِ تَاسُ عَلَى سَفَرٍ په سفر باندې وَلَمْ تَجِدُوا أَوْ نَمُمَئِ بیا کاتبا لیکونکی فرحان نو غاڼه دی ورکی سس نو ریحان نو غاڼه دی کې مقبوضه په قبضه کې ورکړي یعنی کم شي چې رهن نو دا به الت مرتهن تواله کوي هم. فإن أمن بعضكم نو کله چې نو اعتبار وکړي بعض تاسو بعضن په بعض باندې فليؤدي الذي نو پکار دي چې ادا کړي الذي تو مینا چا سره چې امانت خودلې شوی امانته خپل امانت وليتق الله او ودی یریږي د الله نه ربه چې دا رب دی. ولا تکتم الشهاده او مپټوي تاسو گواهی ومن یکتمها او څوک چې پټ کړي دا یې گواهی فانه نو بشک هغه آثم ګناګار دی قلبه زړه داغه. والله الله پاک بما پاک سبانه تعملون چې تاسو کوي علیم خپوا دی. وَإِن كُنتُمْ أَوْ كَچَرِئ تاسو یې پسو علی سفرن په سفر باندې ولم تجدوا کاتبا او نمومئ کاتب فرحان مقبوضا نو غاڼه دی ورکې سسیزو مقبوضه قبضه ورکړی شي. فإن امنا نو کچرته باور وکړي اعتبار وکړي بعضکم بعض استاسو بعضن په بعض باندې فليؤدي الذين فکر دي چې ادا کړي هغه څوک او تو مینا چا سره امانت خودلې شوی دی امانته خپل امانته وليتق الله او ويریږي د الله نه ربه چې دا رب دی. ولا تکتم الشهاده او مپټوي تاسو گواهی ومن یکتمها او څوک چې پټ کړي دغه گواهی فانه نو بشک هغه آثمون ګناګارون کې دی قلب او زړه دغه. والله الله پاک بما پاک ستعملون چې تاسو کوي علیم خپوا دی.